طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة حامیم سجدہ یا فصلت شروع دے. رب کریم فرمائی وقال الذين ويهغ کسان کفرو چ کفر کړه خپلو کې یو بل توي لا تسمعوا وغ مگدی لهذا القرآن دغی قرآن کریم لرا په وخت د قرات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی تاسو وغ ورته مگدی دا مشران دي کشران وتوي. والغومنا ابن عباس منا کوي الغطو خبرې کوي یعنی شور ما شور جوړوي فی پدې کې یعنی د قرات په ټیم کې تاسو شور ما شور جوړوي ولی لعلکم تغلبون الیکی تغلبون د لپاره چې تاسو غالب شئ په قرات د محمد صلی الله علیه وسلم باندې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی دعوت شروع کی نو تاسو شور جوړوي نو دی به چغي وهل شپېلې به وهله لاسونه به پړقوله لکه څنګه رب کریم فرمای وما كان صلاتهم عند البيت ندې د دې مونږه عند البيت پنيز د بیت الله شریف الا مکاء وتصدیه مگر د مرغانو आवाजونه دي شپېلې دي وتصدیه من چقې دي لاسونه پړقول دي. نو ابن عباس او ابو جهل به دا خلق اماده کوله دا کشران دیته ویل چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کله تلاوت شروع کی نو تاسو شور ما شور جوړوي چې څوک په پوه نشي. نو قرآن کریم د تلاوت په وخت کې به تاسو خاموش کیږئ که چېرته ریډیو کې تلاوت لګیدلی یا کیسټ لګیدلی یا موبایل کې نو تاسو به صحیح خاموشي سره اورئ واجب دی دا ګوره ځکه شور ما شور جوړول د عادت د چاو د کافرانو عادتو. نو رب کریم فرمایي دی کافرانو بویل مشرانو کشنانو تا لا تسمعوا غوږ مږدئ لهذا القرآن دغه قرآن کریم لره والغومانا خبرې کوئ شور ما شور جوړوئ فيه پدې کې لعلکم دې لپاره چې تاسو تغلبون غالب شئ په محمد صلی الله علیه وسلم باندې. الہ العالمین د دې د ناپاکو ارادو هغه سزا بیانوي چې دې دا ناپاک ارادې کړې وي زه ورته داسې سزا ورکوم. فلنذيقن من پس خامخ په تاکید ور وبسکو مونږه الذين کسانو تکفروا چې کفر کړي عذاب عذاب شدیدا سخت ولنجزينهم خامخ په تاکید سره وبسکو مونږ دی لرا اسوأ الذي ډیر بد اسوأ الذي من ډیر بد جزاء الذي هغه جزاء كانوا چې دی يعملون کوم عمل کولو د هغه عمل جزاء ډیر بده کوم یو عمل کولو دا شور ما شوري جوړول د تلاوت په وخت کې د قرات په وخت کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بچې قرات شروع کو نو دی به شور جوړولو. نو رب کریم فرمای ولنجزینهم خامخ پتا کې سره سزا به ورکومږه اسوأ الذي ډیر بد جزاء د عمل الذي عمل كانوا چې دی عملونه کول دی په دنیا کې یا شور ما شوري جوړول د قرات په ټیم کې یا په دنیا من الشرک د شرک جزا به ورکو. ذالک دغه جزا چې ذکر شو سخت عذاب جزا او دا جزا د اعداء الله دشمنانو د الله هغه سزا څه شي ده النار دا جهنم دې اور دې دشمنانو لره اعداء الله لره څه شي ده النار اور دې جهنم دې لهم دی لره فيها په دغه جهنم کې دار الخلد کور د همیشواله ده بل ذکر الله وما هم نبوي دي بخارجين من النار وما هم بخارجين من النوتن کې د اورنا لا يموتون ولا يخرجون نب مريا ونب خارجي کې د جهنم نه همیشه بوي. جزاء من يجزى جزاء جزا ور کوي دی لره الله تبارک وتعالى په جزا ور کول سره بما په سبب درې کانو چودي بیااتنا پیاتونو زمون باندې یجحدون منا انکار به کول د آیاتونو. وقال ويبا الذين كسان كفروا چې کفر کړه دې رب کریم فرمای فی النار په جهنم کې به یوم القیامت په ورځ د قیامت اور کې به پراته یقولون وی بدی ربنا یا رب زمونږه ارنا خیمت الذين غدو کسان
اضلانا چې گمراه کړیو مونږ لرا من الجن د جناتنا والانس او د انسانانو یا مراد تینا من الجن جناتنا شیطان شو والانس د انسانانو قابل شو چې ولغه اختلاف شروع کو یا انسی شیطانان شو د دې مشرانه وې دارات او خیا الہ مونږ ته دا خیا جهنم کې بداوي کشران نجعلهما چې وګرځو مونږ دغه دوانه دا انسی شیطان او جن شیطان تحت اقدامنا لاندې د قدمونو زمونږ الہ دا دوانه او خیا چې مونږ چقنی کو وې منجو او لیکونا د پاره چې شي دا دوانه من الاسفلین د لاندینا یعنی د لاندې طبقینا من الاسفلین فی النار په جهنم کې د لاندې طبقونه شي د کافرانو حال بیان شو اوس الہ العالمین د مؤمنانو حال بیانیا ان الذين يقينا هغه کسان قالوا چې وای دی ربنا الله رب زمون الله والله ثم باستقاموا مستقیم وی دی پیمان باندې ثم استقاموا بعد مستقیم وی پیمان باندې ابو بکر صدیق سے وای چې شریک نه تړي د الله په ذات سره الله ذات سره هیڅ څوک شریک نه تړي عمر فاروق سے وای ثم استقاموا مستقیم وی یعنی کلک ودرېږي په طریقه د عبادت د الله باندې یعنی اطاعت باندې او د ګیدړانو په شان ته خو بل خو نه پټیږي دارنګي ثم استقاموا عثمان سے معنا کیا یعنی اخلص العمل لله خالص کی عمل لله خاص الله بدون الرياء چې ریا ورکی نه د خلکو خودنه د پر عمل نه کیا ک صدقات کوي ک منځونه کوي نفلونه کوي بس صرف د الہ رضا مقصد وي ثم استقاموا بیا مستقیم وي دي پدې یعنی عمل صالح باندې اخلاص کی مستقیم وي دارنګي علی سے وای چې ثم استقاموا مستقیم یعنی ټول فرایض پوره کیا نو دغه کسان چې د الله تتنزل نازلیږي علیهم پدې باندې الملائکتو فرشتگان عند الموت پنیز د مرګ په وخت د قبض د ارواح د دې کې دې سره بغم وی چې مخکې به مونږ سره سما ملکه فرشتي به ورته وي الله تخافوا ما يريږي من الموت د مرګ نه ولا تحزنوا خفقان مکویا خفقان هم مکویا هغه چې پریخي مو دي اهل اولاد مو پریخي دي غیبانه هم خفقان مکوي یا بعد فرشتو په ذریعہ الہ العالمین ورته لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم خفقان مکوي غم مکوي په ګناهونو باندې فاني اغفر لكم زدا استاسو ګناهونه بخما وابشروا زیر قبول کئ اے مؤمنانو خوش خبری قبول کئ بالجنت په جنت سره التي هغه جنت کنتم چوي تاسو توعدون وعده کولې شو تاسو سره په دنیا کې فرشتگان به ورته وي نحنو مونږ اولیاءکم مددگار ستاسو یو دوستان ستاسو یو یا حفظه فرشتي به ورته وي چې مونږ تاسو نه جدا کیږو تر څو چې جنت ته داخل شوي نه یا اولیاءکم دوستان ستاسو یو فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې او فی الاخرت او په آخرت کې په تعظیم سره ولکم تاسو د پرا فیها فی الجنت په جنت کې ما هغه نعمتونه دي تشتهي چې غواړي انفسکم نفسونه تاسو ولکم تاسو د پرا فیها په دغه جنت کې ما هغه سدي تدعون چې غواړي تاسو نزلن په حال کون د دې نعمتونو کې دا شیزونه چې بیان شو ضیافتن من مل مستیاده و انعام او انعام ده من غفورن د جانب دغه ذات نه غفورن چې بخون کې ذات ده رحیم چې رحم کون کې ذات ده رب کریم فرمای ومن احسنو سوق دے زیاد خیستا استفهام انکاری دے دنا بل خیستا سوق نشتا قولا منا دعوتن د جهت دا دعوتنا ممن دا غچانا دعا چې دعوت چلی الى الله منا الى دین الله دین دا الله طرف ته چې په هر طریقه باندې وی دعوت چلی وعمل وعمل کی صالحا نیک بدون الرياء بغیر دریانا ابن سیرین او سودی ابن عباس سے وی هو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دعا الى شهادت الله اله الا الله دعوت شریک کلمې د لا اله الا الله لرا مراد تینا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دے سوق دے زیاد خسته دینا بل سوق نشته اوله درجه کې پیغمبر علیه السلام شو دویمه درجه کې صحابه کرام شو چې دینه زیاد خسته سوق نشته قولا من دعوتا ممن دعا الى الله الى دین الله دریمه درجه کې علما دي چې دین خپل دعوت والا بل سوق نشته
او عائشه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې دا نازل شوی دی فی المؤذنین په باره د مؤذنینو اذان کوونکو د پر هغې هم دعوت چلی حی علی الصلاة راشئ مونځ ته یا تبلیغ والا عام چې علم لري مراد تینه تبلیغ څوک علما چې دا قرآن درس کیا دا شیخ الحدیث شو دا حدیثو تدریس کیا عام چې علم والا وي مراد تینا غشو نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اول درجه کې صحابه کرام دویمه درجه کې دریم نمبر علما شو سلورم نمبر مؤذنین شو ومن احسن سوق دې زیات خسته قولا من دعوت نه ممن دا چانه دعا چې دعوت چلی الی الله الله طرف ته وعمل وعمل کیا چې په هر طریقه دعوت چلی بس الله طرف ته وعمل عمل کی صالحا نیک بدون الریا بغیر دریانا وقال وی خلق ته دغه انسان انني یقینا زچم من المسلمین د مسلمانانو نه یما رب کریم فرمای ولا تستوي ندي سره برابر الحسنه نیکی ولا السیئه بدی او نیکی ګوره سره برابر ندي مراد تینا کلمه د شهادت دا او کلمه د کفر دا دوانه سره برابر ندي رب کریم فرمای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تویا خو اصل کی امت توري ادفع دفاع کوا دفع کوا بدل را جواب ورکوا بالتی پا کلمه هي احسنو چې ډیره خستوي تا چې څوک بد خبرو کی بد الفاظ استعمال کی نه په خو الفاظ سره په خلیص سره جواب ورکا اے مولانا صاحب پاقیم الصلاه باندې عمل کړه دا قران امر کړی الله دارنګي واتو الزکا باندې عمل کې ولا تقربوا الزنا باندې عمل کې الله وایي دي کنه خو په مناظرو کې چې کنځلې کوي شور ماشور جوړوي بد لهجه استعمالوي دغه آیت نه خبره تاسو ته دغه آیت نه خبره یا ځان شپېلې کوي نو فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعضی کتاب باندې ایمان راوړي بعضی باندې کفر کوي نه عمل کول پکار دي پیغمبر علیہ السلام ته وی امت ته ورې اصل کده ادفع دفع کوا جواب ور کوا بدل را بالتی پا کلمې باندې هي احسنو چې هغه ډیره خسته وي یعنی بد الفاظ او جواب په خو الفاظ سره کوا فاذا الذي وګره مولانا وراوس فاذا الذي یعنی فاذا فعلت ذلك کله چوکړو تا دا کار د بده جواب د په خو الفاظ سره ورکو الله وی الذي من صار الذي وبغرزي هغه کس بینک و بینه پمنستا چې او پمنس دغه عداوت دشمنی ده شبه دغه کس الله وی کانه پشان ده یعنی گویا کې دا ولی دوست حمیم مهربانا ډیر مهربانا دوست است دغه سی بشي او که بد لهجه استعماله نو به تخدید الله ور پیغمبر علی السلام ته الله وی دا ولو كنت فظا غليظ القلب كچرت سغزړې وي سغشبه وي لنفضوا من حولك دا صحابه کرام بتانه تار پتار شوی تختیدلې به وي دا صحابه چې تانه پتنګانو په شانتي قربانيږي دا سوجه د ستا اخلاق خسته دي نو اے مولانا صاحب مناظر سے اخلاق خسته کا کنزلی پری دی په دې مناظرو کې بدل لهجه پری دی یو ته مشرک وي بل ته بدعتي وي دنه بدل لهجه څه شي دا خلک مرته بس بیا ناس یو خاندي بموت نو جاهلان دي دا ټوله نو الہ العالمین پیغمبر علیہ السلام ته خو امت تاوریا یعنی چا چې درته بدو ویل ته خسته لهجه استعمال کا دفاع وکړه په خسته لهجه باندې نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته هغه سړی چې ستا دشمن دی ستا به دوست دا طریقه د دعوت ده وما يلقاها رب کریم فرمای نشي القا کوله نور مولانا نشي القا کوله نشي ور کوله ها هذه الخصله دغه خصلت کوم یو خصلت چې بده جواب په خو الفاظ باندې ور کوي الا الذين مگر ور کوله کیږي کسانو ته صبر او چې صابرین وی علی کظم الغیظ په خړلو د غوسې باندې صابرینو نه بغیر دا نشي القا کوله چاته القا کیږي چې ډیر صابر وي صابرین وي چې بده جواب پنه کې باندې ور کوي وما يلقاها نشي القا کوله دغه خصلت
الا مگر ذو حظ خاوند حسی عظیم لویتا چې د لوی حسی خاوند وي چې حوصله لري سینه لري هغه ته القا کیږي دا خصلته. و اما ينزغنك کچری ورسیږي تا ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام ته مراد تن امت ده کچری ورسیږي تا ته من الشیطان د شیطان نزغ وسوسه فاستعذ پس پنانی سا بالله د الله په ذات باندې انه یقینا د الله تبارک وتعالى هو السمیع هم دی اوریدونکو دی العلیم په دې په کارونو تاسو باندې چې بدل لهجه استعمالوي که خل لهجه استعمالوي خسته لهجه استعمالوي. ومن آیاته بعضی د دلایل د وحدانیت د الله تبارک وتعالى نه دا دی الليل شپه دا والنهار ورځ دا دلایل دی په وحدانیت د الله باندې چې الله یو دی. والشمس نور والقمر سپوږمۍ دا هم دلایل دي. لا تسجدوا تاسو سجدي مکوئ للشمس د پاره د نور ولا للقمر نه سپوږمۍ لرا واسجدوا لله سجدو کې الله لرا. دا ګوره نور سپوږمۍ چا پیدا کړی دي؟ الله پیدا کړی. وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد هر یو شیز کې نخه د دلالت کوي چې الله تبارک وتعالى یو دی. واسجدوا لله سجدو کې الله تبارک وتعالى لرا الذي دا الله غزاد دی خلقهن چې پیدا کړی دی لرا. د نور سپوږمۍ د دې عبادت پرې دی مجوسیانو باندې رد شو دا بعضې ډلې وي هغې به نور او سپوږمۍ لره عبادت کولو. نو هغه ذات ته عبادت وکړئ چې دا یې پیدا کړی دی. ان کنتم کچرې تاسو یاهو دغه ذات لره تعبدون نو عبادت کوئ نو بل ذات عبادت مه کوئ صرف د الله عبادت وکئ. په دې آیات کریمه کې ګیله ده. رب کریم فرمای فین استکبروا پس کچری دی تکبر کوي عن السجود د سجدنه د سجدینه تکبر کوي الله ته سجده نه لګیا خفغان مکو بس فالذین پس هغه فرشتي عند ربک چې پنځ درف ستادي یسبحون تسبیحات ویله دلر الله لرا باللیل د شپې او النهار او د ورځې وهم دا فرشتگان چې داسې مخلوق دی الله وي لا یسامون من لا یملون نستړی کېږي دی په عبادت کې او کمې هم نه کوي په عبادت کې. نو هر کله چې دا فرشتي الله تبارک وتعالى ته عبادت کوي سجدي لګیا ټولو خلقو تاسو هم الله ته سجده ولګوئ نو سجده لازمه شوه. ومن آیاته او بعضې د دلایلو د قدرت نه دلایل د توحید نه دا ده انک یقینا غدا ده انک یقینا ته چې ترل ارض ګوري د ځمکې لره خاشعه من یابسه وچ ذلیل شنکجات پکې نه فاذا انزلنا پس کله چې نازل کومونګه علیها پر زمکه باندې الماء او بولره یعنی باران وشي اهتزت منا تحرکت اخوزیږي د زمکه وربت منا انتفخت او پر سیږي زیاته شي په شنکجاتو باندې فصل شینش. ان الذي یقینا غذات احیاها چې ژوند کړي دی یعنی زمکه لرا پس تمرګ نه چې ژوند کا او چې دونه همدغه ذات لمحیی الموت خامخا ژوند کون کې د مړو لره څنګه چې د مړز مکه ژوند کا دغه رنګ دی مړو لره الله تبارک وتعالى قیامت پر ورځ ژوند کې باس بعد الموت ثابت شو. انه یقینا د الله تبارک وتعالى على كل شيء په هر شی باندې قدیر قادر ذات دی.